د نوخار مشرانو ته سیول سوسایټي ته او خاص کر زما سیاسي قیادت ته دای ته هم اپیل کوم چې وزیر اعلی ته هم درخواست وکړو خو د خپل سیاسي مشرانو ته هم ډیجیټل درخواست کوو او دا سیول سوسایټي ولې وده عام ولس ولې وده چې دا ستاسو د نوخار هسپتال دی چې ته پکې دې ټایم کې ساه نشي اخیستی د تېرو څو کلونو نه د دې صفایي نه ده شوې سهولیات پکې نشته اوبه پکې نشته د باترومونو حالې هغه هم د دنیا ته مخامخ دی او د استلو حالې هغې اپریشن هم مونږ کړی دی بیډونو باندې منګکان او پیشوګان او سپي ګرځي نو دا علاج دی او که دلته خلک قتلګاه ته پراته دي دغه سوال زه دې ټول نوخار ته پرېږدم او امید لرم چې په دې به نوخار هغه مونږ سره ملګرتیا کوي او زمونږ د اواز کې به اواز میلاوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو دیم تفهیم ګرانو کتونکو ډېره یو عجیبه خبر تاسو سره شیر کوو پریس کلب کې ناستو یو اطلاع راته راغوي د ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال ایم اس هغه حکم جاری کړی دی چې نن نه پس به د هسپتال ته صحافي نه راځي او د هسپتال حوالې سره مونږ خبره کوو مسلسل او د بنګ انداز کې کوو دلته چې څومره صحافیان دي شاجي دی زیم کامران خټک دی او زموږ نور ملګري دي چې هغوی په دې باندې کله واضحه خبره کوي او په دې باندې چې کوم سوشل اکټیویسټ دي په دې نوخار کې نو هغه هم پې اواز راوچتوي او تېره ورځ د دې هسپتال حوالې سره زمونږ ملګري شاجي او ویډیو شیر کا هغې سره ما وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ته په دې ویډیو ذریعه باندې درخواست وکړو ډیجیټل درخواست ورته موږ ویلی شو چې آنلاین درخواست چې د هسپتال څه صورتحال دی یو طرف ته 25 لکه نوخاریان دي 26 لکه او بل طرف ته 100 درجنه کلاس 4 تاسو کومه لئ په هر حال دې حوالې سره هسپتال ایم اس صاحب هغه غوسه شوی دی وایي چې دلته به صحافیان نه راځي او که راشي نو هغه ته دمکیانې باقاعده میلاو شي او دا دمکیامیز خبره دا زه ټول نوخار سره شیر کوم زه صحافي او د صحافي کار دی تا ته شکل خول په خپله آینه کې دنیا ته مونږ شیشه ښیو نو په شیشه کې که ستاسو شکل ګنده ښکاري او په شکل باندې مو څه دوړ او ګرد غباري نو هغه صفا کوي شیشه مه ماتوئ مونږ د شیشې کردار ادا کوو په هر حال دا افسوسناکه خبره ده او دا د نوخار هسپتال دی دا زما هسپتال دی دا د دې صحافیانو هسپتال دی په دې باندې به مونږ نظر هم ساتو د دې به خبر هم ورکوو او د دې د ټیکولو کوشش به کوو وزیر اعلی صاحب مونږ درته درخواست کوو ابتدا د دې هسپتال نه یو طرف ته 26 لکه نوخاریان او بل طرف ته 100 درجنه مافیا پرته ده نو هغې نه دا نوخار خلاص که واجد علي بایي حاجي ظهور صاحب دا مونږ سره موجود دي څه به وایي جي زه خو دا وایم دا زموږ فرض دی د صحافیانو یا راپورټران دي د دې ادارو خلاف پکاره چې موږ لکه هر څه به وایو ښکاره کوو به د خلکو د قوم چغې وایي خلک چغې وایي چې تاسو د هسپتال حالات وګورئ په هسپتال کې تا ته پټی نه میلاویږي هسپتال کې یو سرنج نه میلاویږي او د کورونو روبوفان دلته را روان دي نو دا د خلکو فریاد دی دا فریاد به صحافیان بیا رسوي د اقتدار اوانانو ته خاص د وزیر اعلی صاحب ته دا خواست دی نوی وزیر اعلی دی نوجوان دی پکاره چې د ادارو خلاف اکشن والي او په دې دمکیانو باندې یا په دې دوړه دباو باندې چې کوم دي صحافیان نه دباویږي دا مطلب دی چې موږ خبرونه چې ورکوو نو بیا زموږ دپاره بیا دمکیانې میلاوي چې د خبر جاري کړو یا خبرې ورکړو دې ایم ایس صاحب ته دا یو دغه درکوو تاسو یو پیغام درکوو ایم ایس ته یو که نور ادارې دي دا صحافیانو دا صرف د نوخار پریس کلب نه دی دې کې بیا ټول د صوبې پریس کلبونه انوال کېږي په دې احتجاج کې به شرکت کوي چې دا لکه مطلب دا چې ما ته دا حق نه رسېږي چې زه چا خلاف خبر ورکړم یا دا دا غلطۍ کېږي او بدعنوانۍ شروع دي او بس خبره تاسو نه افسوس خبره چې ایم ایس ته په کمره کې ناست هلته کلاس 4 لګیا دي هغوی آرډر جاري کړي وایي چې داسې ګرځي لکه ته بیا د افسران دا دي نو مهرباني وکړئ وزیر اعلی صاحب نه وزیر اعلی ایکشن والا د ادارو خلاف خصوصا د نوخار هسپتال نور ادارو مو تاسو وګورئ مطلب دا چې تاسو نه به تپوس کېږي د انصاف په نوم راغلي نو انصاف وکړئ ګرانو کتونکو مونږ سره دلته زمونږ ملګری حاجي ظهور احمد صاحب د نوخار پریس کلب صدر دی زمونږ او هغوی دې حوالې سره څه وایي جي بسم الله الرحمن الرحیم زه به حیثیت صدر نوشهره پریس کلب ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې وخت ما ته یو ملګري وویل چې مجتبی صاحب چې کوم دی دغه آرډر جاري کړی چې شهنشاه د پریس کلب ته نه راپرېږدي باقي کسان مې ورکړي خدا زموږ ملګری بله خبردار چې زه دې نه دا تپوس کوم چې ته د ډي ایچ کیو هسپتال مالک یا نوکر یې ته تنخواه دی او زموږ د ټیکسونو باندې تا تنخواه مې درکړي ګورنمنټ ته لګولې ته رشوت خور بازار تا په نام ګرم کړی ته اوس هم پورې دلته چې کوم موجود دی که نه دا رشوت باندې موجود دی ولې چې ته هغه خلکو ته پیسې رسوې هغې خلکو لپاره فنډ شته او غریب خلکو لپاره تا دا بیان نه وکړې چې د هسپتال کې دا شی نشته دا شی خراب دی دا ماشین خراب دی یو مافیا ده دلته مسرت ده هغه نه جوړېږي هغې چې څه کارونه کوي هغه ته کوي او بل موږ دې لپاره د خپل ذاتي
شپږ میاشتې شوي چې ما د هسپتال خوله نه ده کتلې الله دې ما ته نه بوځي دا د خلک دلته ناست دي زموږ ډېر کېږي ټولو دپاره دا کرپټ خلک دي او زه وزارت ته دا درخواست کوم چې دا د دې خلاف انکوایري وشي دا کرپټ مافیا دا چې کوم تناسه ده ډېرې مودې نه او خلکو نه دا وینس لګېږي لکه د هغه غوندې نو دا خلک فوراً لرې کوي او بل ضرورت موږ دا خلک کرپټ نه دي پکار ګرانو کتونکو د نوښار مشرانو ته سیول سوسایټۍ ته او خاص کر زما سیاسي قیادت ته دی ته هم اپیل کوم چې وزیر اعلی ته خو موږ درخواست وکړو خو د خپل سیاسي مشرانو ته هم ډیجیټل درخواست کوو او دا سیول سوسایټي ولې وده ده عام ولس ولې ودلې چې دا ستاسو د نوښار هسپتال دی چې ته پکې دې ټایم کې ساه نشي اخیستی د تېرو څو کلونو نه د دې صفایي نه ده شوې سهولیات پکې نشته اوبه پکې نشته د باترومونو حالې هغه هم دې دنیا ته مخامخ دی او د استلو حالې هغې اپریشن هم مونږ کړی دی بیډونو باندې منګکان او پیشوګان او سپي ګرځي نو دا علاج دی او که دلته خلک قتلګاه ته پراته دي دغه سوال زه دې ټول نوښار ته پرېږدم او امید لرم چې په دې به نوښار هغه مونږ سره ملګرتیا کوي او زمونږ د اواز کې به اواز میلاوي